له تفصیل سره خپل د توحید دلایل بیان فرمایل. او دغه په زمن کې د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق او د بیا د ملائکه په ذریعہ باندې هغه ته د سجدي ذکر هم فرمایل. او بیا د شیطان ابلیس د سجدي نه انکار کول او تر قیامت پورې د الله بندگانو د گمراه کولو لپاره چې کوم عهد او وعده او قسم د وکړه دغه تذکرہ هم الله جل شانه فرمایل. او دا هم فرمایل چې کوم د شیطان او د ابلیس پیروکار او منون کې وینو د هغوی لپاره جهنم دی او و دروازې د جهنم دی. د هر ګناه د کفر او د شرک په اعتبار سره د هر کس د هر ګناهګار دروازه د جهنم هغه جدای. نو د قرآن مجید فرقان حمید انداز بیان داسې دی چې کله هم د مشرکینو د کفارو د مجرمانو د سزا ذکر راشي نو یقینا اهل ایمان مسلمانان چې دی هغه ویریږي، د هغوی زړونو کې خوف او یره پیدا شي. فورا ورسره الله جل شانه د پرهیزګارانو خلقو لپاره د موحدینو خلقو لپاره او دغه شانتي د متقی خلقو لپاره بشارت هم ورسره ارشاد فرمایي چې کوم مخلص پرهیزګاران بندگان دي چې دوی پریشان نشي، دوی خفه نشي. نو په دې کې فرمایي چې کوم پرهیزګاران خلق دي، کوم موحدین خلق دي، د هغوی لپاره باغونه د جنت دي او چینې به وي او دوی ته به ویل شي تاسو په سلامتیا سره په امن سره د جنت ته داخل شي. او داسې بنه داخليږي څرنګه چې په دنیا کې انسان ژوند کوي نو زړه د کدورتونو نه او دغه شانتي د حسد بغض نه زړونه ډک. جنت ته چې کله الله تبارک وتعالى خپل بندگان متقیان موحدین پرهیزګاران جنت ته داخلي نو د هغوی زړونه به صفا کړي او ټول به په خپلو کې رونه شي او په جنت کې به دوی یو بل ته مخامخ په تختونو باندې به ناست دي او هیڅ قسمه تکلیف دوی ته به په هغې کې نه میلاږي او داسې به داخليږي چې همیشه دپاره د جنت ته داخليږي او داسې نه چې بیا جنت نه وتل بیا نشته دی، همیشه دپاره. فرمایي ان المتقین بېشکه پرهیزګاران چې فی جنات په باغونو کې به وي او عیون او چینو کې وي. متقی د تقوا د ټولو نه ادنا درجه او کمه درجه دا ده چې سړی د شرک نه ځان بچي او د تقوا اعلی درجه دا ده چې هر قسمه مشکوک او مشتبه څیزونه د هغې نه چې ځان بچ کول. او دغه شان د تقوا یو معنا ده علما لیکي چې د فرایضو اهتمام کول او د محرماتو نه یعنې د حرامو شیزونو اجتناب کول. حتی حرام وینا، حرام اوریدل، حرام کتل او حرام خوړل، هر قسمه چې څومره محرمات دي د هغې نه اجتناب کول او د فرایضو اهتمام کول. نو دا د تقوا هغه مختلف مراتب د تقوا دي. نو چې کوم تقوا متقیان دي ان المتقین فی جنات وعیون په باغونو کې به وي چینو کې به وي. ادخلوها تاسو داخل شئ په دې کې بسلام آمنین سلامتیا سره په امن سره. ونزعنا او مونږ به وباسو هغه ما هغه فی صدورهم چې دوی په سینو کې دي من غل کینینا. الله تبارک وتعالی مؤمنان چې کله جنت ته داخلي چې دوی په زړونو کې چې کم کدورتونه او کم کینی حسد بغض عناد وي چې د هغې څه معمولي اثرات هم وي الله تبارک وتعالی به هغه صفا کړي او هغې نه بعد به دې جنت ته داخلي. نو معلومه شوه چې جنت ته چې جنتي ځي نو د زړه صفایي سره ځي. نو په دنیا کې هر یو مؤمن لره پکار دی چې خپل زړه دا د ټولو خبرو نه پاک وساتي، صفا وساتي، خپل زړه د شیشې په شان دي صفا وساتي، د حسد نه، د بغض نه، د عناد نه، د کینې نه، د تکبر نه زړه پاک وساتي. او روزمره په بنیاد باندې چې کله وده کېږي نو خالص د الله رضا دپاره یو بل ته عفوه درګذر معافي دا وکړي او خپل زړه باندې هېڅ قسمه د چا دپاره کینه او بغض او حسد دا باقي پاتې نه کړي. نو اصل د مؤمن کمال دا دی چې دی په صفا او پاک زړه سره ژوند کوي. زړه کې چا دپاره حسد بغض او عناد او کینه دا نه ساتي، دا د ایمان اصل نښه دا ده. نو الله تبارک وتعالی جنت ته چې جنتیان داخلي نو زړونه به ورله صفا کوي ځکه چې د ټولو څیزونو محور او مرکز دا زړه دی. الله تبارک وتعالی د انسانانو زړونو باندې نظر کوي. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله تبارک وتعالی ستاسو صورتونو ته ستاسو مالونو ته نه ګوري بلکې ستاسو زړونو ته او ستاسو اعمالو ته ګوري. نو لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال محنت نه بعد جدوجہد نه بعد د تعلیم او تربیت نه بعد چې صحابه کرامو کوم مجمع تیار کړه، کوم مقدس جماعت تیار کو، الله رب کائنات بیا دغه د زړونو امتحان واغشت. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. په دې ځل کې تقوا شته کنه. الله رب کائنات د صحابه کرامو د تقوا د ازمایش او د امتحان نه بعد فرمایي چې ما د دوی د زړونو امتحان واغشتو. لهم مغفرة واجر عظیم. دوی د پر بخنه ده او په سلو کې سل نمبر دي، اجر عظیم دي، دوی کامیاب شو.
نو اصل د عبادت مرکز دا د مؤمن زړه دی. قلب المؤمن بیت الله، د مؤمن زړه د الله کور وي. د الله دا کور د حسد نه، بغض نه، عناد نه، کینې نه، تکبر نه دینه پاک ساتل پکار. نو جنت ته چې جنتیان الله جل شانه داخلي، نو د هر څه نه په پاکي هغه نه بعد به داخلي اخوانا رونه به دا. نو هغه نفرتونه به ختمه، هغه نفرتونه په دنیا کې ختمول پکار. چې دنیا نه انسان دي، دنیا کې انسان ژوند تیری چې د ټولو مسلمانانو سره، خپل کور خلکو سره، ګاونډیانو سره، متعلقین او محلدارو سره، رشتہ دارانو سره خو خپل حسن اخلاق او ولي په کولو تندې ملاویدل، زړونه یو بل لپاره صفا ساتل دا ضروري دي. او هغه انسان په عمر کې او په رزق کې الله جل شانه برکت چې کوم انسان زړونه صفا وي، د ډېرو امراضونو الله تبارک وتعالى هغه بنده حفاظت کوي چې کوم بنده د زړونه صفای. اخوانا رونه بوي على سرر فتختن باندې بناس متقابلين یو بل ته مخامخ. لا يمسهم فيها، لا يمسهم نبر سديتا فيها بدي کې نسب تکلیف، وما هم منها او نبر داغینا دینه بمخرجین استریش. نبر په جنت کې تکلیف وي، اس قسمه تکلیفونه، پریشانی، مشکلات د دنیا لپاره دي، ازمایش دي، امتحان دي چې سره د په دنیا کې راځي. الله تبارک وتعالى جنتیانو ته هیڅ قسمه تکلیف نه هغه حفاظت کوي او بچ ساتي، او همیشه د لپاره جنت داخلي کې بیا وتل نشته. ان المتقین بشک پرهیزګاران فی جنات باغونو کې، وعيون او چینو کې وي، ادخلوها تاسو داخل شي پدې کې بسلام وسلامتیا، امنین په امن سره. ونزعنا او من بروباس ما حغس في صدورهم جدي پسینو کې من غل لکینینا اخوانا او يبغون على سرر فتختن باندې ناس متقابلين يوبل مخامخ، لا يمسهم نبرسي دوی فيها پدې کې نسب تکلیف، وما هم او نبوي من هذا غنا بمخرجين او استرشي.